اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما پښتنو مشرانو کشرانو عزتمندو، تاسو ته پته ده چې نن سبا په ټریډینګ کې یو 11 سال ماشومه ده چې هغه چلیږي. تاسو به هم کتلي، ډېرو مشرانو به کتلي. زموږ په دې ذهن کې کوم چې سوال چلیږي دا به مخکې زموږ د مشرانو ته به دونه پته نه، د حکومت ته به دونه پته نه. زموږ پښتانه هغې وخته پاتې شو چې هغو راځي د هغې دغه نه که چېرې ډاکوان راځي او زموږ د پښتونستان نه د پښتون نه د کور نه چې د کور نه او په رڼا ورځ باندې یو ماشوم اوچتېږي او غوا کېږي او هغه وړلی کېږي. دا د کوم ځای خبره ده او دا د کوم ځای انصافتوب دی چې لاوله کې زموږ هلکان ځوانان یې ویوړلو، هغو ته یې واپس را دغه شو، ښه کړاوونه سختې پکې تېرې شولې، په هغې باندې ریاکشن وانهخیستلی شو. د دې څه وجه کېدی شي چې موږ په هغې باندې ریاکشن اخیستی هغه کسان یې معلوم کړی وي او دغلته کې ښه جغته سزا یې اخیستی وي. نن به دا نه کېدی چې زموږ ماشومه زموږ نارینه ذات چې یوه 11 کلونه رڼا ورځ باندې او هغه وړلی کېږي غوا کېږي او لا اوسه پورې زموږ مشران بې څه ریاکشن نه دي. تاسو په دې تصویر کې لیدلی شئ دا خواته یو سر مور ده چې دا مور یې بسې تلې ده هلته کې د دې نه یې څه پیسې اخیستې دي. دې مور سره هلته کې 8 ورځې تېرې کړل دي. دا مور دی بیا واپس راځي. دا مور دې دپاره راغوښتې وه چې ته موږ پیسې راوړه ستا ماشومه به ازاده شي. ماشوم یې چې پیسې وړلې، مور خپل کالي خرڅ کړي دي، لوښي څه چې ول هغه یې بسې خرڅ کړي دي د خپل ماشوم یې بسې چې زموږ دا ماشومه راخلاصه شي چې هغو بسې هلته کې تللي دي. نو هلته چې سکر ته راشئ، سکر چې کوم دی د کراچۍ سر خوا کې دی، دوی بسې سکر ته تللي دي. دا مور ته یې ولوي چې تاسو دا موبایل ډرایور له ورکړئ چې موږ لوکیشن دغه کړو. هلته کې یو پیټرول پمپ و چې دا هلته کې کوزه شوې ده. نو هغه سړی راغلی دی بسې او دې ته یې ویلي چې ته راشه او ستا دا خاوند چې کوم دی دا دلته کې پاتې کړه، زه تا بوځم چې ته د خپلې لورکۍ سره میلاو شي. چې دا یې هلته کې به ولیده دونه د دې ځینه هغې سکر ته چې په ګنټو باندې سفر دی او دا بسې هلته کې تللی ده. دې ولې پیسې ورکړې دي تقریبا 14-15 लाख روپو په منځ کې د دې نه اخیستي دي. دا یو هفته که 8 ورځې 7-8 दिन ये उधर रह चुका है और نو دې ته یې بیا ویلي چې لکه زوی تا ته نن خیمه ستا لورکۍ او سبا خیمه. لاولنۍ ورځ باندې دا ورسېده، دا یې بوتللی یو کور ته، خوشي کور ته او هلته کې دا کېنوله او دې ته یې ویل چې زو رنګ راځو. دا په یوازې کور کې کېنوله او چې رالل بسې ماسخوتن ووتې چې دا ټایم خو نه دی او سبا به درسره ملم. سبا نه مور واپس رالله، لورکۍ هلته کې ده. مور ول دې له نه وه راغوښتې، مور ول دې له راغوښتې چې موږ یو پښتون ماشوم راوالو هغه هلته کې په زور باندې نکاح کړو. مور دې ولې ویډیوګانې کړلې دي، نکاح یې ولې تړلې ده. دا د کوم ځای قانون دی؟ د دې په اواز اوچت کړئ ووایئ چې دا کوم ځای اخلاقیات دي چې زموږ پښتانه ناجوانان ویسي د هغو زموږ حل راونوځي. نن ماشومه یې بوتله، سبا به ښځې بوځي. زموږ د پښتنو نوم پاتې نه شو. زموږ پښتنو نوم چې په پنجاب کې یادېږي چې دا زړور پښتانه مضبوط او زورور خلک دي چې د سره یو کس هم ډغره نه شي والی. او نن سبا راځي د کچې ډاکوان زموږ په رڼا په ورځ باندې په کور نه ماشوم علي او هغه وړي هلته کې. دا د کوم ځای قانون دی؟ د دې باندې چې غټ ریاکشن وانخلي نو زه راته یم زموږ خیبر پښتونخوا هېڅ هم پاتې نه شولو. نن درته زه دا وایم چې دې ماشومې دې سره چې څوک مو دي، دا یو کس نه دی، 2 نه دي، 3 نه دي، 4 نه دي، ښه یو ګروپ اوچته کړې ده او وړې ده. دا چې څونه هم دې پښتونستان ته پښتنو بسې راوړي او وایي تړي دغلته په دې یو ځای کې او وایي چې یو ماشوم دی که لوی دی که ورکوټی دی ټوپک تماچه راوالی وډزولی کي. دا به هلوغو ته پته ولګي چې دغلته کې چې سوري کې نو پته به ورته ولګي چې ولې زموږ که خیال یې کړی به مخکې ورځو کې یو ناجوان و چې یو څو بچو پلار و I think داسې و، هغه یې وړی و، هغه له دلته کې چاندې وکړې، دلته کې ورله خیرونه وغوښتل، دلته کې ورله یو شی خرڅ کړو بل شی خرڅ کړو، راځه دې کړو چې راویستو سوشل میډیا باندې یو ویډیو خېجوله بل خېجوله چې دا شی دی او هېڅ نه ول په منځ کې. ولې نه ولو؟ څه وجه وه؟ یو هفته وچلېدو، 10 ورځې وچلېدو، یوه میاشت وچلېدو. اوس چې
یو کې نوم هم نه لري. ولې نه لري؟ ولې غلي شئ؟ یو کار وشي تاسو ولې غلي شئ؟ تاسو د هغې هر څه ولې نه رامعلوموئ؟ قسم مې د پخدای بار مې ته لا چې یو غلط کار وشي هغه نمونه دا حکومت والا پرې ریکشن والي. زما خپل دغه ته دا درخواست دی چې په دې ماشومې چې دا څو کسان دي هر څونه دي چې په دې باندې تاسو غټ ریکشن وانخیستو دا بخښنئ. تاسو دا ماشومې لیدلی شئ دا د دې کارونو لایقه ده دا د دې کارونو لایقه ده او مور یې لږ په سلګو سلګو باندې ژاړي. یو بچی چې دی چې هغې هغه د زړه غوښي دا څنګه لکه تاسو ماته دا ووایئ زه ستاسو نه دا سوال کوم ستاسو خیبر پښتونخوا ته یو کس راځي او بیا په پېښور کې ولې دونه سیکیورټي نشته او بیا ځي هغې کچې ډاکوانې بوځي هغې سکر ته دا لږه لاره ده په دې لاره کې د دې د کې پي کې نه وتلی ولې زموږ سیکیورټي نشته دی څنګه نشته دی څه علاج دی د دې څه علاج دی دا د دې ځینې ودرې سکر ته رسېدلي ده ولې یو انسان نه دی لیدلی څه چلې لکه دا به کمې پورې دا پیسو باندې هر څه چلېږي او زموږ د پښتونستان به غرق کېږي. زما دا کومه خبرې چې وي دا در سره ما شیر کړئ او والله دې کې چې دې چې کوم کسان دي هغه زر ته زره لاسته راشي او داسې ریاکشن پرې واخیستلی شي چې موږ ته پته ولګي چې او بالکل وشولو او آینده زموږ پښتنو د نوم نه دا خلک د داسې یېرېږي داسې وایي دا زړور خلک دي او زورور خلک دي خو نن سبا هغه نوم دا نوم دی دا هم ختم. ولې ختم؟ ناجوانان ترې لاړلو ښځې ته ماشومانانې ترې لاړې چې کوم ته ښځې ویلی کېږي سبا به دا ښځې هم بوځي بیا به دا خلک کوي سره کوي دی به لکه څه وجئ ملګرو تاسو به دا ویډیو ګورئ زما مشران به یې ګوري کشران به یې ګوري زه ټولو ته دا وایم دا نن په بل چا په کور ده دا چې د مور ته او پلار ته وایي پته چې په هغو باندې څونه سخته ده. زموږ د پښتنو سره هېڅ غم هم نشته دی که یو سره نن به یې سبا به یې بله ورځ ته به ختم وي هغه حساب نشته دی اورې وایي چې په قبر باندې خاورې واوړې دي نو وایي ځئ چې زه وایي چې اوس روټۍ وخورو هغه حساب دی غم هم نشته دی. نو زه درته هم دا وایم که د دې که یوه میاشت وشي که دوه میاشتې وشي که درې میاشتې وشي خو د دې دا کسان چې دي دا به نه پرېږدئ. قسم مې د پښتو د دې دا کسان دلته کې راونیولی شي دلته کې راویستلی شي چې پته ورته ولګي چې او پښتانه څه کولی شي او کوي چې سبا ورځ د کې پي کې نوم وانلي د کې پي کې نه یو ماشوم اوچت شي او بل خوا ته ویستلی شي چې دا په ګینټو په ګینټو باندې سفر کولی شي بل هغې سر ته یې وړلی شي. ولې دا خلک اوده دي دا خلک په کوم ځای کې پراته دي زه تاسو ته وایم دا که سبا ورځ چې تاسو په کور راغلی تاسو به هم دغه شان سلګۍ وایئ او دغه شان به کړېږئ او نن چې د دې ماشومې په کور راغلې ده د دې ماشومې په اړه باندې به څه احساسات دي د دې سره به څه کېږي هلته کې د دې به څه صورتحال وي هلته کې دا به روغ وي د دې سره به څوک څه کوي څوک ولې روټۍ ورکوي نکاح یې شوي دی په زور باندې ولې نکاح وکړې دا خبره ده اوس چې انسان سره تو په بل انسان سره په زور باندې نکاح تړي او ته یې بوځې د دې ځینې پټې او غواکې هلته کې بوځې دا څنګه کې پي کې ده کې پي کې سیکیورټي زما مشرانو ته دا درخواست دی چې دا لکه په کومې طریقه شوي دي تاسو دقې ته سوچ وکړئ. والسلام ملګرو زما را کومه خبره چې وه دا تاسو دغه او مخکې ده ستاسو په شعر یو بل چا پوسټ راوالی مخکې شعر کوي دا خبره دونه کوي چې دا سم اوچته شي پاکستان کې نه په غونډه دنیا کې پته ولګي چې په دې باندې زموږ دا کې پي کې والا ریاکشن خامخا والي. والسلام ملګرو ستاسو د اجازتو زما دغه یو څو خبرې ستاسو سره شیر کړم. السلام علیکم.